السلام علیکم ملګرو. عمران خان یو ځل بیا د جیل نه ډېرې غټې فیصلې کړې دي. پی ټی آی د 9 مئی حوالې سره د خپل پلان اعلان هم کړی دی. تاسو له معلومه ده 9 مئی راجوخ تر درې څلور ورځې دي پکې چې په 9 مئی باندې به پی ټی آی کم اکټیویټیز کوي. د هغې حوالې سره پی ټی آی الریډي خپل اعلان جاری کړی دی او عمران خان د خپل سپورټرانو دپاره هم یو ډېر اهم هدایات جاری کړي چې در سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. عمران خان ټول هدایات د 9 مئی حوالې سره جاری کړي دي او هدایات صرف د پی ټی آی سپورټرانو دپاره نه بلکې د پی ټی آی چې څومره هم غټ رهنما دي څومره هم ایم ان ای ایم پی ای دي دا هدایت ټولو دپاره عمران خان د جیل نه جاری کړي دي. د پی ټی آی ټیکټ هولډر دپاره هم اهم خبرې عمران خان جاری کړي دي. ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان د جیل نه چې کوم هدایات جاری کړي دي او 9 مئی پلان حوالې سره پرون د پی ټی آی طرف نه یو نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی چې په 9 مئی باندې به پی ټی آی څه اکټیویټیز کوي. هغې کې څلور ډېرې اهم خبرې عمران خان یاد کړي چې په دې څلور خبرو باندې به ضرور تاسو په 9 مئی باندې عمل کوئ. لومړنۍ خبره دا راځي چې د پی ټی آی ټول ملک کې چې څومره هم صوبایي حلقې دي هغې کې به ریلي ویښکلی کېږي او د دې ریلۍ او جلسو قیادت په د هغه لوکل چې کوم ایم ان ای او ایم پی ای وي هغه به یې کوي. او ایم ان ای او ایم پی ای که چېرې دغلته نه وي په دغه علاقه کې صوبایي چې کومه صوبه وي کومه صوبایي حلقه وي هغې کې که چېرې ایم ان ای ایم پی ای نه وي نو بیا به ټیکټ هولډر خامخا هلته کېوي. هغه ټیکټ هولډر به د دغه جلسو او د دغه ریلۍ قیادت کوي. دا عمران خان لومړنی حکم دا جاری کړی چې په 9 مئی باندې به تاسو ټول څومره هم صوبایي حلقې دي هره حلقه کې به تاسو ریلي وباسئ هره حلقه کې به تاسو احتجاج کوئ. دویمه خبره چې کومه غټه ده چې وایي څومره هم منتخب عهدیداران دي هغوی به په خپل دفترونو باندې د پی ټی آی او د پاکستان جنډه لګوي. څومره هم منتخب شوي دي څومره هم پاس شوي ایم ان ای ایم پی ای دي هغوی دې په خپل دفتر باندې د پاکستان او د پی ټی آی جنډه ولګوي خو اوچته جي. درېیمه غټه خبره چې کومه عمران خان کړې ده او کم کسان چې وایي ریلۍ کې شرکت کوي صوبایي حلقه کې لکه عوام چې کم کسان شرکت کوي که هغه عوام دي که ایم ان ای ایم پی ای رهنما دی که شرکت کوي نو یې سره په لاسونو کې د عمران خان تصویر وي او په هغه تصویر باندې به دی لیکي چې کې دی نمبر 804 مطلب جلسه ریلۍ کې به ځان سره د عمران خان تصویران هم تاسو وړئ. بل څلورمه غټه خبره چې کومه عمران خان کړې ده چې 9 مئی شهیدانو دپاره په 9 مئی باندې چې کوم د پی ټی آی کارکنان شهیدان شوي دي نو د هغوی حوالې سره عمران خان ویلي دي چې په 9 مئی باندې به ټول ریلۍ تقریبات او جلسو کې د هغوی دپاره خصوصي دعا هم کیږي. دا ټولې خبرې عمران خان دا څلور اهمې خبرې عمران خان د دغې 9 مئی حوالې سره ویلي دي. دې نه علاوه نورې هم اهم خبرې دي چونکې کې پی کې خو تاسو الریډي پته د پی ټی آی حکومت دی دلته د پی ټی آی سپورټران هم ډېر زیات دي خو کې پی کې پرېدا خو پی ټی آی ته که مسله جوړیږي او په پنجاب کې جوړیږي. پی ټی آی ته په کې پی کې په جلسه کولو باندې په ریلۍ کولو باندې هر قسم تقریب کولو باندې هیڅ قسم مسله نشته ځکه په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی نو خپل حکومت په څنګه خپله پارټي د جلسې نه یا د ریلۍ نه یا د تقریب نه منې کوي. نو پی ټی آی ته هیڅ قسم مسله په کې پی کې نشته. که مسله ده نو هغه ولا په پنجاب کې ده. پنجاب کې به صورتحال چې کوم دی هغه مختلف کېدی شي ځکه هلته حکومت چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون دی او سوال دا پیدا کېږي چې آیا د مریم نواز حکومت په پی ټی آی ته د جلسو او د ریلۍ حکم مطلب اجازت ورکړي که نه. د پی ټی آی چې کم سپورټران دي کم رهنما دي هغه د مریم نواز حکومت دغه جلسو دغه ریلۍ له پرېږدي که نه ځکه دې نه مخکې چې څومره هم جلسې ریلۍ شوي دی کې ګرفتاریانې شوي په پنجاب کې سپورټرانو سره ظلم زیاتی شوی دی. نو اوس ګورو کې پی کې خو هېڅ قسم پرابلم نشته د پی ټی آی دپاره. ګورو چې راتلونکي ټایم کې پنجاب کې په 9 مئی باندې چې کومې جلسې پی ټی آی سکیجول کړي دي نو هغې حوالې سره پنجاب کې هیڅ پرابلم شته که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. د ویډیو کتلو زیات مننه جي. والسلام.